الله عنه د دې صحابي ذکر مخ کې نه تیر شوی ګوره یو عبد الله ابن عمر وینو غي سره وونی یو عمر د نو غي سره وونی کی دا د پاره د تمیز عن عمر د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما وای د پلار نمخ کی ایمان وروړو وکانه بینه و بین ابي فی السن 12 سنه وی عجائب داود پلار په عمر کې 12 کال فرق ویږي په خبره یعنی پلار خود زوینا په عمر کې ډیر وی خو دام ډیرو خدا سي چې د زویو د پلار په عمر کې 12 کال فرق یعنی 12 کال د کشرو او 12 کال هغه مشرو او چا یو 12 کال ویل او دا ډیر لوی علم والو ډیر لوی علم والو ددنا وسوا احادیث نقل روی له 700 حدیث وسوا احادیث دا دنسدي نقل شوی او دې بیا په مکه مکرمه کې یا په طائف کې بعضی وی په مصر کې دا پدرش پیتم یا پیزم شپیتم او چا تاریخ جدا لیکل چې په دې کې د وفات شوی او دا ډېر لوی عمل والا صحابي لکه تاسو نه مخ کې تیر شول نبی رحم السلام ته پلار را شو ادمي ولا کړو د سره بیبي تاړو ګوري نه نو د روزانه د شپې یو ختم کول او درځي به هغه ورول ټول ورځ به روزه الله حبيب له ادا سم کو نو اخر کې د بیا وی چې مال طاقت شخو بیا چې کله بوډا شونه پاغي باندې بیا خپېمانو نو روزانه د شپې به یو ختم کولو او د ورځ به روزانه د روزه پتہ الله حبيب د صحبت او اثرات په دې خلق دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت سے قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی المسلم مسلمان منا غسوک دے سلم المسلمون چی صحیح سالم بوی بچ بوی دانور مسلمانان من لسانه داغد جبد ضررنا ويده او داغد لاس د ضررنا دی کتاب الایمان کی یا سمرا حدیث دا در لوی دا خوونه چې چا کی وینو دا صفات دی ایمان دي ک پدی خوونو کی نیم ګړتیا وینو ایمان کی نیم ګړتیا مسلمان څوک دی چې د جبه د ضرر نه بنور خلق پامن وی د جبه ضرر ګور سره پجب کنزل چاله نه کوي پجب باندې پچالان توان نه وي او پجب غیبت نه کوي نو دې له سره سوچو کې چې نه مسلمانان ځان لچ مسلمانان وای په دې کې داخلي مغصار نه چر پاسه ما خامه پوری زمون خبره اترې پکور کې د زنانو دا غیبت وي نو دې به کنزل ورته نه کوي لعنت به پینه وای غیبت به نه کوي بهتان تهمتونه به پینه لګي دارنګي چغلی به نه کوي بادشاہ تب داغه په سبب یعنی شکایت نه کوي لکه بعض خلک وی دا غي سمحکمو کې لاس رسی نو کله یو بي ګنا وې د دا کړي هغه غریب ټکرې خوري ندام پکې دي علماء ذکرې چې بادشاہ ته به چا غلط شکایتونه نه کوي ويده او د لاس نه پامن وینو د لاس سره پلاس وینا قتلینا ویني تو یینا دارنګي دکی نه ور کوي سپېړې نه ور کوي دارنګي لاس zarar دام دي چا پسې غلط لیکلو کل په دیوال دی لیکلو کل کتاب دی اور پسې غلط لیکلو او هغه د ذهني پریشانو او اصل کې وې دي کې دا د اس zarar بن رسه خدا دواړه جبا او لاسونه ځکه خاص کل چې zarar د دې ډیر زیات ده او جب اړوان دي کا ځکه د دې zarar ډیر دی او آسان دی او لاسونه رستو کل او دا خبر وې دا چې دا مړو ژوندو دواړو ته شامل ده کم خلق مړ دي مسلمانان دی پسې بم سنوي بلکې علماء لیکلي د مړی پسې ویل خطرناک پدې دي چې داغه د معافي سبب نه جوړيږي ژوندۍ غیبت دیو کو خطبه لړ شي او مينت بولو کې او پسې طریقې به رضا کې خود مړی خود سره بیاړو د معافي سوال بعض خلق مړو پسې لګي و یاره خدای دې وسوبخي خدا سے داسه هو بلکې الله حبیب فرمایلی مسلمان مړې په پنی کو خوونه یادې په بد خوونه به نه یادې دا حدیث تاسو روان دی باب الجنائز کی مسلمان مرشو مسلمان نه ارسه چي دي خو تب هغه اوس پاغنی کو خيونو یادې په بد خيونو به نه یادې او دې کې ګوره دا مصنف وي وابتلا به الخاص والعام خصوصا في هذه الايام
وای پدې خو عام خلق مبتلا دي خصوصا او عموما او خاص کر پدې وخت کې نو مسلمان هغه سلم المسلمون من لسانه چې صحیح سالم بوي نور مسلمانان داغه د جبې د ضررنا ويده داغه د لاس د ضررنا والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر هغه دي چې حجرا غپری خل ما غسنه الله عنه چې الله داغه نه منع کړي الله ویلی کنا چې شکل بد نبی رسول سلام د طریقې مطابق نو شکل یې مطابق دي دا الله حبیب د ډول سرنا ټیوی نه منع کړي نو مهاجر هغه دی چې د پریخي دی مان الله نو جواری شو باندې نشو سودی کاروبار شو نور غلطه زندگی شو والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر هغه دی چې د پریخل هغه نهى الله عنه چې الله دا غنه منع کړي دا غین الله منع کړي نو دا پریخل هذا لفظ البخاري دا دې پوری کوم حدیث شو دا الفاظ د امام بخاری رحم الله دی ولمسلم او د امام مسلم رحم الله دا حدیث دا سے ذکر کړي قال ان رجلا دې فرمایي چې بشک یو سړی سال النبي صلی الله علیه وسلم تپوس کړو د نبی علیہ السلام نو تپوس کی ویلو ای المسلمین خیر دا الله حبیب مسلمانانو کې کوم یو غوړه ده قال من سلم المسلمون من لسانه ويده الله حبيب ورته هغه سو غره دي چې صحیح سالمي مسلمانان داغه د جبه د ضررنا ويده او داغه د لاسو د ضررنا وانا انس